یار دا زموږ په پاکستان کې څه نوي واقعیات خو نه دي. زموږ په پاکستان کې زموږ پښتنو سره مسلسل ټکشن کېږي. دا اویس هلک دا د ګل په شان ځواني قسم دی که د چا په مرګ باندې پیرزو وي خپلو دوستانو بار کو او په سبا یې وله مړ وروړو. دا څومره د افسوس خبره ده یار. د ده د مور پړه به څه تېرېږي، د ده د پلار پړه باندې به څه تېرېږي. آخر تر کومې پورې به داسې کېږي زموږ پښتانه. منه او نیکې هیلې احترامات مو منې ستاسو ورور صداخان یم په دغه تمه په دغه هیله چې ټول به روغ جوړ یې خوشحاله به یې. ډېر میسیجونه راته راغله په وټساپ باندې په انسټاګرام باندې. څه ملګرو ماته کال وکړه چې یار په اویس باندې خبرې وکړه په اویس باندې خبرې وکړه. یار دا خو څه نوي واقعیات خو نه دي یا. او ډېر سوشل میډیا والے لاړل انټرویوانې د پلار نه مو کړې، د هغه د رور نه مو کړې، د هغه د دوستانو نه مو کړې. خو لکه تر کومې پورې به داسې واقعیات کېږي او دا میډیا والے به ورځي او د دې نه به انټرویو اخلي. د دې علاج انټرویو خو نه ده، د دې علاج صرف او صرف موږ ټولو پښتنو له پکار دي، موږ ټولو مسلمانانو له پکار دي. ځکه چې دا یو واقعیت نشو. زموږ وړې وړې ماشومانې او داسې د ګل په شان ځوانان دا په سیټ چې تاسو سره تصویر شو کېږي دا اویس هلک نن به د اویس د مور په زړه باندې څه تېرېږي، نن به د اویس د پلار په زړه باندې څه تېرېږي. دغه شان زموږ د ګل په شان وړې وړې ماشومانې چې لا پې د الله پاک حق هم نه وي او دغه درندګان خدای خبر چې څه ګینګ راوتې دي. دا درندګان په زړه کې د سره رحم وینه، نو چې په زړه کې رحم نه وي نو د داسې درنده دپاره به په زړه کې رحم نه ساتې. حکومت ته زموږ اپیل دی، دا مو ته درخواست دی چې تر کومې پورې به داسې ظلمونه کېږي، داسې زیاتې به کېږي. پانسي پکار د موږ ټول مسلمانان او موږ ټول پښتانه دغه یوه مطالبه کوو چې پانسي چې یو درنده له سریام او کلیام پانسي ورکړي که نه، نو امید دی چې داسې به چرم نه کېږي. یا د اویس فیملي والا سره موږ ټول ولاړ یو، موږ د هغه په غم درد کې برابر شریک یو. خو دا یو ظلم دی، زیاتې شوې دی ورسره. موږ ستاسو ټولو مسلمانانو له پکار دي چې دعا ورته کوئ. یو ښه ایجوکیشن والا انسان و، یو ښه تعلیم یافته انسان و. پلار یې دا خبره کوي چې ما خپلې غریبۍ کې خپل دې زوی له داسې تربیت ورکړی وه چې ما ویل چې د 400 دا ټول خلک یو سبق حاصل کړي، یو ښه قدم یو ښه کالج کې سبق ووایي. نو دا ډېر زیاته د افسوس خبره ده چې زموږ ماشومانو سره او زموږ داسې ځوانانو سره چې بې دردۍ سره قتل کېږي. نو آخر دا به تر کومې پورې داسې کېږي؟ د دې مخنیوي پکار دی او د دې دا جرم چې هر چا کړی دی، هر چا چې دا جرم کړی دی، نو هغه نه کلیام پانسي پکار ده. ډېره زیاته مننه کوم کومو ملګرو چې ویل یار ته ویډیوز ولې نه کوې. نو او زه لږ بیمار یم، ما ځکه ویډیوز نه کولې. او اوس شکر الحمدلله زه ټیک یم، زه روغ یم، د الله پاک لاک لاک شکر دی. نو انشاءالله اوس به راځم او یو نوي ټاپک سره. ډېره زیاته مننه کوم. زه تاسو په لوی الله باندې سپارم.